بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره د مرکب غیر مفید بحث شروع او په هغې کې چې کوم دي نو مونږه مضاف الیه کې لګیا وو. نو د دې نه مخکې سبق کې ګوره ماشوم ته دا وویل چې دا مضاف الیه به په ترکیب کې مبتدا جوړیږي. نو تاسو ته ووایه ورته بچي دا مضاف الیه چې دی د دې خپل څه حیثیت نشته دی. کو چېرې دا مضاف الیه د مبتدا په ځای باندې راغی نو مبتدا به جوړیږي، او که دا مضاف الیه د خبر په ځای راغی نو بیا به خبر جوړیږي او په هغې کې ورسره اجرا وکړئ. لکه تاسو ورته ووایئ ګورئ وایي ادا الزکات برکت المال، د دې چې کوم دی نو اجرا وکړئ. نو دې به څه وي چې ادا مضاف الزکات مضاف الیه، نو دا مضاف الیه چې کوم دی نو څه شولو دا مبتدا شولو، او ورپسې برکت المال برکتو مضاف المال چې کوم دی نو مضاف الیه، دا مضاف الیه چې کوم دی د دې مبتدا لپاره څه شو خبر شو. یعنې دا ورته ووایي چې دا مضاف الیه دا نه دی چې صرف موږ مبتدا جوړه کړل مبتدا به جوړېږي او خبر به نه جوړېږي، نه دې پسې ورته دا چې کوم دی نو څه وکړي دا خبر اجرا ورسره وکړي چې دا مضاف الیه به مبتدا هم جوړېږي او دا مضاف الیه چې کوم دی نو څه دی دا خبر هم جوړېږي، او دغه شان ورته بیا دا ترکیب هم ورسره وکړي چې الکعبة بیت الله، نو الکعبة چې کوم دی نو په دې صورت کې دا به ډایرکټ څه شوله مبتدا شوله، او دا بیت الله مضاف الیه ولې څه راغی دا ولې خبر راغی. دغه شان ورته ووایي چې دا مضاف الیه څنګه مبتدا او خبر جوړېږي، نو ورته بچي دغه شان دا فاعل هم جوړېږي. که چېرې د فاعل په ځای باندې راغی نو فاعل هم جوړېږي، او که د مفعول په ځای باندې راغی نو بیا مفعول هم جوړېږي. نو دې نه پس ورسره تاسو بیا څه وکړئ چې کله د مضاف الیه د مبتدا د خبر د هغه ډېره اجرا ورسره وکړئ په تسهیل النحو کې یا په ورډ باندې ورته ولیکئ، نو د هغې نه پس ورسره کوم دی نو بیا څه وکړئ د فاعل د اجرا هم وکړئ. خو دا په یو ځای باندې ماشوم ته ټول نه ښایي، دا به ورته داسې پوڼی په پوڼی باندې ښایي چې د ماشوم په ذهن کې دا خو په اسانتیا سره راشي او هغې زده کړي. نو څه ورته وکړئ بیا کام عبدالله، نو ورته وګوره چې دا کام چې کوم دی نو فعل دی، عبدالله عبد مضاف لفظ جلاله چې کوم دی نو مضاف الیه، نو دا مضاف الیه چې کوم دی د فعل لپاره څه شو فاعل شو. دغه شان صلی غلام بکرین، صلی چې کوم دی نو سری فعل دی، غلام مضاف بکرین چې کوم دی نو مضاف الیه، دا مضاف الیه کوم دی نو صلی لپاره څه شو دا ول فاعل شو. او په دې کې ورسره تاسو اجرا مو ورته بچی لکه وګور دا ابد دلته راغلی دی، نو لفظ ابد کې چې کوم دی نو علامت د اسم سری، نو دی به چې یو پکې مضاف راغلی دی او دویم چې کوم دی پکې فاعل راغلی چې دا فاعل وګیا شو. دا بشن د غلامو کې د غلامو کې علامت د اسم سری یو مضاف دی او بل چې کوم دی نو سری پکې فاعل دی پکې. نو چې کوم سبق تاسو ماشوم ته ښایي هغې سره ورته کوم دی نو څه کې د علامت د اسم ورته یو یو داسې په دمه دمه باندې ښایي، دا نه چې علامت د اسم چې کوم دی نو یا به شروع کې یاد یا ټول په اخره کې یاد کړي، ماشوم چې کوم دی نو په ټکو کې نه پیژني، په کتاب کې چې کوم دی نو هغه نشي راښکلی، نه کتاب سره سره چې کوم دی نو ماشوم ته څه ښایي چې کوم ځای ته وررسېږي نو هغه دی ورته چې کوم دی نو وایي چې دا علامت د اسم نو په دې کې به دې طریقې سره اجرا دا به چې کوم دی نو کوي.